د عظیم کتاب قرآن عظیم شان خدمت لپاره او د ده زده کولو لپاره او خلکو ته رسولو لپاره الله تاسو خاص کړي او قرآن عظیم شان دا د ټولو کتابونو چې الله طرفه راغلي دي یو څلور کتابونه څلور پکې غټ کتابونه قرآن انجیل زبور تورات نور واړه واړه رسالې سپارې دا الله طرف نه راغلي دي دې لپاره چې خلق الله وپېژني او خلق دې الله قدر وکړي الله به موږ قدر کوي دا د انسانیت لپاره چې څومره شیانو ته ضرورت وي الله ټول پیدا کړي ګوره چې هوا نه وي نو انسان یو ځلې ساه نشي اخیستی دومره زندګي خود سره نشته نو الله هوا څومره عامه پیدا کړې چې نور نه وي نو سړی بربادېږي بدن یې څښا کېږي نو الله څومره عظیم شان نور پیدا کړی چې شپه نه وي سړي باندې لیونتوب راځي نو الله څومره قیمتي شپه پیدا کړې سړی دې کې ودرېږي انسان ضروریات لري هغه ټول ضروریات الله پیدا کړي هغې پر مال پیدا کړی سپین زر سره زر دا مال دا ولې مال دی بس الله مال ورکوي بس زړه ورمایل شو که دې ته سوچ وکړې دا کاڼي دي سره زر سپین زر معدنیات دي مځکې ځمکې کې نه نه په دې کې کم یو داسې قیمتي شی ده په سرو زرو کې سپینو زرو کې چې دا دومره قیمتي دي چې الله دوی ته مالیت وایي دې ته مال وایي او دې مالیت له وجې نه سره سپینو له وجې نه دنیا په نقل و حرکت کې ده سره سپین وجې اخر دا ولې چې نتیجې باندې غور وکړي نو هیڅ وجه نشته سوا د دې نه چې الله مال ورکوي سرو سپینو ته مال وویل بس زړونه پسې مایل شول زړونو ته کېد شوه دا خبره موږ به سره سپین لرو اوس که الله دې کاڼو ته ویلي چې دې غونډۍ کاڼو ته الله ویلي چې دا مال موږ دې پسې لګیا وو نو دا الله پاک ټول ضروریات دي انسان پیدا کړي هر ضرورت حتی چې هر نمونه بیماری چې انسان ته لاحق شي هغې پر الله پاک سبحانه مختلف ادویه پیدا کړي د ځمکې کې دا ځمکه یو خزانه پیدا کړې هر قسم ضروریات مونږ د ځمکې نه پورې دوایګانې سره سپین مال دولت یعنې دا جازونه یعنې دا بمونه ایټم بمونه دا ټول د ځمکې دا الله پیدا کړي خو بیا انسان څومره قیمتي پیدا کړی چې الله انسان ته دومره لوی ذهن ورکړي چې دا د الله کائناتو کې غور کوي او د الله کائناتو کې اسرار معلوموي چې دې کې کوم سر دی کوم راز ده کوم حکمت ته دې شي کې الله انسان ته ذهن ورکړي روح یې ورکړي داسې روح یې ورکړي چې دا عالم ده علم سره یې الله انسان ته روح ورکړي ځکه انسان ته یوازې ناطق وایي ناطق معنی د سره داسې یو قوت ده چې هغې سره د علم حاصل دی ده والا دا روح څه ده د انسان
دا روح عالمه ده، عالم ته روح له وجې ده، دې علومو له وجې ده مونږ د الله اسرار حکمتونه معلوموو او هغې نه فایدې اخلو الى یوم القیامه، قیامت پورې مونږ دا فایدې اخلو. په دې سلسله کې الله پاک انبیا پیغمبران راستولي دي، کتابونه راستولي دي. دې ته ضرورت نشته چې الله موږ سره خبرې وکړي برای راست مخامخ، دې ته هېڅ ضرورت نشته. دومره دلایل قطعي یقیني دلایل چې الله موږ ته راځي. وفي انفسکم افلا تبصرون، تاسو خپلو ځانو باندې سوچ وکړئ. الله سترګې درځي، دماغ درځي، دې کې علوم پراته دي، دې کې خزانې پرتې دي، دې کې دنیا حکمتونه دي. یاره تاسو الله نشو معلومولی. الذي خلقكم، الله وایي ما تاسو پیدا کړو، تاسو الله نشو معلومولی. دا ټول کائنات ته جمع شي که یوه بوټی پیدا کړي، دا ټول انسانان پیران فرشتې دې جمع شي دا یو نوک یې پیدا کړي، دا یو نوک نشي پیدا کړي. الذي خلقكم والذين من قبلكم، الله وایي تاسو ما پیدا کړي او تاسو نه مخکې خلک ټول ما پیدا کړي. لعلکم تتقون، دې دپاره چې تاسو متقیان شو، تقوا والا شو. الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء، اسمانونو ته وګوره، ځمکو ته وګوره، دا نظام الله تاسو موږ لپاره پیدا کړی. په دې کائناتو کې اصل انسان دی. ګوره په ټولې دنیا دا حکومت کوي، هوا د خدمت کوي، نور د خدمت کوي، اوبه د خدمت کوي، مرغان د خدمت کوي، حیوانات د خدمت کوي، غنم میوې څه شی څه شی د ځمکې نه پیدا کېږي دا د خدمت کوي. دا ټول کائنات دا د تام خدمت پر الله پیدا کړي. بیا هم الله سره نشي معلومولی. دې ته خو ضرورت نشته چې الله موږ سره مخامخ خبرې کوي. مخامخ کې به وسوسې درځي چې الله تا سره مخامخ خبرې کوي، نو بیا بني اسرائیل ولې وسوسې؟ دا وسوسې به ته راځي چېرې که دا الله پاک نه وي، نعوذ بالله، دا خبرې چې سره وکړې که دا نه د الله نه، څرنګه بني اسرائیل ونیولو صاعقې مړې وانتم تنظرون، دا بني اسرائیل الله مړ کړ ځکه تو الله خبرو کې هم شک، نو مشاهدې کې خو شک پیدا کېدی شي چې که دی نه دلیل یقیني کې خو شک نه وي. د الله بار ټول دلایل یقیني پیدا کړي، اسمانونه، مځکې، ستوري، اوبه، انسانان، حیوانات په داسې اندازې پیدا کړي چې دې یو جز باندې ټوله دنیا نه ده کاتې. دومره علوم الله یوې جز کې ایښي دي چې ټول انسانان او پیران او فرشتې دې جمع شي شاید نشي معلومولی، هنې حقیقت ته ځان رسولی. دا څومره قوي دلایل دي، دا څومره یقیني دلایل دي د الله وجود، د الله د توحید، د الله د پاکي، د الله د کمالاتو، د الله د کبریا، د الله عظمت. الله دې موږ تاسو ته خپل علم نتیجه سینو کې نه کړي. علم نتیجه دا ده چې ته الله وګورې، الله مینه تا سینه کې راکړي، تا الله یاد یې
ته الله ته روان تا سفر الله طرف ته الله به دې بیا ډېر قدر کوي لکه دې دنیا کې الله یې مونږ قدر کوي دا یو سل څلور کتابونو کې اخر کتاب قرآن دا خاتمة الکتب خاتمه دا معنا ده چې دا ټول کتابونه چې الله مخکې راستولي دې ټولو کمالات دې قرآن کې پراته دي سره د دې چې کمال د قرآن پاک انتها ته رسېدلی دا ټول کمالات چې مخکې کتابونو کې دي دا ټول قرآن کې پراته دي سره د دې نه چې دا کمال په قرآن پاک سره انتها ته ورسېدلی ما لا فوق فوقه دې له پاسه بل فوق نشته داسې کتاب د قرآن دا ټول کتابونه چې الله استولي دي دې کې نور پروت ده ستورو کې نور پروت ده په دا ټول نور الله نور کې جمع کړی ده سره د زیات کمالاتو ستورو ټول نور دا د یو نور کې پروت سره د دې نه چې دا نور و نورانیت کمال ته ما لا فوق فوقه دې له پاسه بل فوق نشته بل نور نه بیا ته وخت نشي تېرولی دغه نور نه فایدې اخلي که دې نه اوچت نور الله پیدا کړی او ته دلته نو ګزاره نشي کولی نو د ستورو ټول رڼا نور کې جمع ده سره د دې نه چې دا رڼا کمال ته رسېدلې کمال دا ته وایي چې دې له پاسه بل کمال نه وي داسې قرآن ټولو کتابونو نور الله قرآن کې جمع کړی حتی چې دا نور کمال ته ورسېدلی چې دې له پاسه بل کمال نه ده متصور قرآن کې دومره نور قرآن کې دومره کمال نو قرآن خاتمه د کتابونو ده او خاتمه دا معنا صرف دا معنا نه چې ختمونکی نه نه د ټولو کتابونو کمالات دکې پراته دي سره د دې چې کمال انتها ته ورسېږي اشای چې انتها ته ورسېږي نو له پاسه بل فرد نه قبلېږي بل فرد نشي راتلی نه به انسانان هغې له بیا داسې فایده واخلي داسې دین دی مونږ د محمد صلی الله علیه وسلم داسې نبوت ټول انبیا راغلي دي لکونه یو لک څلېرویشت زره چې کم زیات دا انبیا علیهم السلام راغلي نو ټولو الله طرف ته دعوت ورکړی ده الله نور یې بیان کړی ده د الله لویي یې بیان کړې ده د الله پاکي یې بیان کړې ده د الله قدس یې بیان کړی ده د الله کمالات یې بیان کړي دي د الله پاکي هر نقص نه ذرې د نقص نه هر عیب نه ذرې د عیب نه وهم د عیب نه وهم د نقصان نه پاک ده الله داسې ده چې چا کې معمولي نقص وي که نه هغه مخلوق چې دومره لږ ذره مخلوق نقص راشي لږ ذره شګې مقدار لا يكون الله بدا الله نه بدا مخلوقي نقص مرکز او مخلوقیت ده نو الله سبحانه دا قرآن عظیم شان دا خاتمه کړی او د محمد صلی الله علیه وسلم دین دا خاتمة الادیان څومره دینونه چې تیر شوي دي څومره انبیا علیهم السلام چې تیر دي د هغو دین النور چې هر پیغمبر بیان کړی دا دین د محمد صلی الله علیه وسلم کې پروت ده سره د زیات کمال نه حتی چې دا نور دا دین چې نور ټول انبیاو بیان کړی دا دین نورانیت د محمد صلی الله علیه وسلم په دین کې پروت ده سره د دې نه چې کمال ته ورسېدی چې دې نه له پاسه بل تصور ممکن نه دی
शायर वाई कर हुस्न यूसुफ दमी सायद बैदादारी आंच खूबा हमदारन तू तन्हादारी इठोलो अंबिया व हुस्न इठोलो पैगंबरान कमालात इठोलो पैगंबरान अनवारात इठोलो पैगंबरान रूहानियात इठोलो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहम इठोलो पैगंबरान शफकत इठोलो पैगंबरान मोहब्बत दा यो पैगंबर मुबारक के जमाने देव जनता अल्लाह अजीम मौका दर करे सड़ा तारीफ करना ऐसा वैसे बस तारीफ हो बस तारीफ नो तारीफ अच्छा कल तो मशर से अकल देखो जायशी ब्याह बात सोच क्या है इन्होंने बस की सनद दा अल्लाह पाक के माय खास इंतखाब करा दा खलक सिरी चिंती सरा तारीफ न लगे दा स्पे और जो बोलो की मुक्तला है स्पे और जो बोलो की मुक्तला है स्पे और जो ज़ेरो की मुक्तला है स्पे और जो तकलीफों की मुक्तला है खल्क तकलीफ होती दाए वो तवर के बोले दे तवर के बस दा जग जगह शुरू चकला तासर इल्मी दीनी लालू इता पिसीना की नतब खल्क सर रहम हर चा सर बतखके तब बजर की छेड़ का दाल रही जे देश रजबत हर चा सर गवान सर मेलमा सर कलीवाल सर हासिल दा कि हर नौ इंसानी हर फर्द सर बतखके हैवानात सर बखदे हैवान बारी के बम ताज के दान रही छिद तमा तकलीफ अल्लाह ताला को ईमान नसीब अल्लाह ताला होता ढेर उलूम रही अल्लाह ने खास ईमान खुदा मन को आखिर खातिर या अल्लाह मुतदा से इल्म नसीब के छ आगा ये तासो दे रता तासो दे ताजीम और दे तासो तस्बीह अहम जरिए या अल्लाह खुदा मन को खुदा से बस जो कुदरत न लग सिर्फ दा असासदा چې موږ تاسو نه دعا کوو یا الله او زړه به مو اراده کوي د خیر زړه به خیر اراده کوي الله موږ تاسو دعا کوو یا الله موږ پاک کې ته قبول کړي دا ټول امت پاک کې قبول کړي یا الله فلسطینیانو ته کامیابی نصیب خدای فلسطینیانو ته خدای کامیابی نصیب یا الله اسرائیل ته شکست یا الله مدینه منوره حفاظت تام کړي खुदाया मक्के मुकर्रमी की हिफाजत तमाम कर खुदाया टोल की बाबा अरब मुबारक खुदाया महफूज की खुदाया मुसीबतों में गरीबान बच की खुदाया ज़मीन तालिबान का खुदाया पटवाट इल्म नसीब खुदाया लोले उलमाए खुदाया लोले मुदरिसी खुदाया मदरसा वाले सल्लल्लाहु